د پی ټی آی 8 سپتمبر جلسې حواله سره رانا سنولا یو بیان جاری کړی دی چې پاغه باندې په دې ویډیو اخر کې خبره کوي خو هغه نه مخکې یو بل د پاکستان د نقصان خبردار راغله دی چې پاکستان ته 19 ارب ډالر نقصان کېدو والا دی په کم کیس کې 19 ارب ډالر پاکستان ته کېدو والا دی پاغه تفصیلا خبره کوي ایران چې کم دی پاکستان ته نوټس جاری کړی دی کم پایپلاین د ګیس پایپلاین منصوبه چې د پاکستان او ایران شروع شوی و ډیر مخکې دا شروع وجي نو دغه حواله سره ایران اوس پاکستان ته نوټس جاری کړی دی چې تاسو جرمانه ادا کوي ورنه موږ په تاسو باندې د فرانس عدالت کې کیس کوجی اور دغه پایپلاین په وجه باندې دا کومه منصوبه چې د ایران او پاکستان و زموږ د ناقص لیډرانو په وجه باندې دغه منصوبه نه مکمل شوی نو په پاکستان باندې به جرمانه لګي ایران ورپته د دویم نوټس جاری کړي په دې سیناریو مکمل پیوما رانا سنولا سره بیان جاری کړي پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو د 8 سپتمبر جلسې حواله سره ټول نه پهله د ایران په دې کیس چې په کم کیس کې پاکستان ته 19 ارب ډالر چې کم دی نقصان کېدو والا دی ایران حکومت پاکستان ته نوټس جاری کړی دی چې 2014 کې کم د پاکستان او ایران ګیس پایپلاین منصوبه ختمېدو والا و نو پاره کې موږ دا شرط لیکلو چې شریدا منصوبه 2014 کې ختم نشو نو بیا په تاسو باندې جرمانه لګي دروازې حساب سره مطلب دروازې حساب سره بیا پاکستان جرمانه ادا کوي کچره د ګیس د پایپلاین نه منصوبه تاسو په 2014 کې ختم نه کا او جنوري 2015 شروع شو نو غي نه پس بیا تاسو جرمانه ادا کوي نو 2015 نه والی 2024 پورې دا ډیر غټ ټایم دی 2015 نه والی 2024 پورې پاکستان پس خډيره جرمانه جمع شوې ده ایران دې نه مخکې هم پاکستان ته نوټس جاری کړی و چې تاسو دغه جرمانه موږ له جمع کوي خو څه ول دوباره نوټس را لګل دي او پاکستان ته په دغه نوټس کې دمکی هم ورکړی ده کچره تاسو وای په دې نوټس باندې اکشن و نه غشتو موږ ته جرمانه جمع نه کا نو موږ په تاسو باندې د فرانس عدالت کې مقدمه کوو 2014 نه 2024 پورې 2014 نه وری 2024 پورې کچره په پاکستان باندې د فرانس عدالت کې جرمانه عاید کیږي نو تقریبا 1 میلیون ډالر چې کم ده د په پاکستان باندې جرمانه عاید کېدې شي ځکه د نمک هم نوټس ایران را لګلو چې تاسو جرمانه جمع کړئ یا جرمانه بدایله تر اوسه نه جمع کړي یا خدای هغه کانټریکټ چې کوم هغه معاهده چې کوم د ګیس پایپلاین و نو هغه په ګیون ټایم سپین کې کمپلیټ نه کا نو دا غي په وجه باندې اوس دغه مسله پاکستان ته جوړه ده اوس په خبرو کو درانا سنولا حواله سره شرانا سنولا بیان جاری کړی دی چې مونږ به چې پی ټی آی کم په 8 سپتمبر جلسه ده نو مونږ دغه اجازه پی ټی آی ته نه ورکو حالات خراب دي او د خراب حالات په وجه باندې دغه جلسه پی ټی آی نشو کوره خو بل طرف ته پی ټی آی چې کم دی غي هم مکمل ضد کړي ای ویل دي چې په هر حال کې مونږ دا جلسه کو کړه چاړه خوي او کړه چاړه بدوي مونږ به دا جلسه کو زمونږ سرونه پکې هم زمونږ به دا جلسه کو او بل طرف ترانا سنولا بار دا بیانات جاری کړي دي نمخ کې هم بیان جاری کړو چې په 8 سپتمبر باندې پی ټی آی جلسې نه پریدو د نمخ کې 22 اگست باندې چې کومه جلسه و دا غي حواله سره ویلو چې په 22 اگست په پی ټی آی جلسې نه پریدو حالات خراب دي او ملک حالات داسې دي او فلا ډنګړه نو یو ځل بیا بیان جاری کړی دی چې په دې باندې د پی ټی آی لیډرشپ غوسه هم د چې څنګه به د مونږ جلسې نه پریدي دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیات مننه جی والسلام